مون خلقو ته نکاحونه څومره ګران کړي دي. نکاح نن څومره ګرانه شوې ده. بچی له چې نکاح کوي او چرته لور وله غواړي رشته کوي نو سم غذا کول دي نو ښه. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه یو لور وه، عبدالملک د وخت حکمران و. دا غزوې ولید ابن عبدالملک حکمران یا غزوې د عبدالملک زوی و. دته سوال جواب وکړو وې ستا لور د زمونږ په رشته راکړه. وې نه تاله نه در کوم په رشته د وخت حکمران ښه دا غزوې دی او زوی په حکمرانۍ ناست دی. وې ستا زوی لی نه در کوم. وې ښه ټیک ده نو یو کس پراتو د ده نه به سبق وي قرآن او حدیث په یې زده کول. هغه یو څو ورځې رانغې چې بل ورځ راغی سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ورته ته خو نه وې راغلی یو څو ورځې. وی حضرت بیبي مې وفات شوې. وی ښه بیبي دې مړه ده؟ وی وی د بل نکاح اراده دې نشته چې نکاح وکړي؟ وی شته مې خو ډېر غریب او فقیر یم نو څنګه به رشته کوم؟ وی ښه وی زما د لور نکاح د سره وتړم. هغه لور چې عبدالملک ولید ابن عبدالملک هغه خپل زوی له ولید له تپوس کو د وخت حکمران هغه له مې نه ده ورکړې. تاله یې په نکاح درکم قبله یې؟ وی ما ته قبوله ده. خطبه یې وویې نکاح یې وتړله او خپله لور یې په نکاح ورکړه. هغه شاګرد یې وی ما خو نکاح وتړل شوله. وی دی کې چې کور ته لاړم ورځ نیمه پس راته ور وټکېد. ما یې څوک یې وی چې سعید ابن مسیب یم. سعید یم. ما وی کم سعیدی؟ مدینه منوره کې خو د سعید په نوم ډېر نومونه وو. ما چې څوک پوی نو وی چې دروازې ته ووتم استاز مې په دروازه ولاړ. ما حضرت څه کوي؟ ما ته وی چې ما خپله لور تاله په نکاح درکړې وه. ما وی ستا کور خوشی دی؟ ته به خوشي کور کې شپه څنګه تېری او دا خو تا ته ډېره ګرانه ده. نو ما هغه لور راوستې ده ما سره شاته ده چې هغه تا ته حواله کړم. وی لور یې د وره نه رادنده کړله او د بار د طرفه یې ورکړه ولاړ. ور یې راواړو او لور یې رادنده کړه ولاړ. وی لور یې داسې بېهوشه راپرېوتله. زه به راوختم چغې مې کړې په کوټه ودرېدم. اواز مې وکړو چې خلقه واورئ سعید ابن مسیب ما له خپله لور په نکاح راکړله او زما واده وشو. وی زه ډېرې ورځې سبق له نه وم تلی بیا. وی ښه ورځې پس لاړم سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ناست چې طلبات یې فارغ شو. نو وی زه یې راوغوښتم. وی ما ته وی چې څنګه د لور مې سره ژوند ښه دی؟ لور نه مې رضا یې؟ ما وی بلکل الحمدلله ډېر ښکلی ژوند تېرېږي. وی یوه کوړه یې راله داسې راکړله امسا. وی چې هو دا واله دا ځان سره اوسه ښه که زما هغه لور سیده نه نو دا بیا اوسه په دې سیده کوه ښه. وی په لاس کې راله امسا راکړه چې دا واله که سیده نه نو بیا یې په دې سیده کوه ښه. که ستا حق نه ادا کړي او ته ترې خفه نو بیا دا اوسره ځان سره. وی لاس کې راله امسا هم راکړه چې دا اوسره ځان سره. وی هلته هغه بادشاه خبر شو. هغه خپل زوی له چې هغه لور ورکړه د ده دا لور یې خپل زوی له غوښتله نو هغه ورله ورنه کړله. وی دی یې راوغوښت هغه خو حکمرانو. وی کوړې ورته شروع کړې ښه. وی چې تا زما زوی له دا رشته ولې نه په کوړو یې او په ژمي کې به یې پې یخې اوبه د پاسه اړولې ښه. دا سزا یې ورله ورکړله. خو هغه وی نه ما خپله لور هغې فقیر ملنګ ته حواله کړې. د هغه کور روان شوی و. څومره اسانه نکاح وه، څومره د سهولت وخت و، څومره ښکلي اسان نکاحونه به کېدل. ډېر ښکلی د ورو ځکه د صحابه کرامو او د تابعینو فکر چې هغه ټول د آخرت نظر به یې په آخرت سات. الله دې مونږ د آخرت سوداګر کی. بس الله دې مونږ د آخرت سوداګر کی. نبی علیہ السلام بلال رضی الله تعالی عنہ راوغوښته. وی بلاله ما خوب ولیدو نو په خوب کې مې جنت ولیدو نو ستا د پیزار د کشاري اواز مې په جنت کې واورېد. په خوب کې د پیزار اواز راته نو وی دا د بلال حبشي دی رضی الله تعالی عنه. وی بلاله ته څه عمل کوې؟
ته څه عمل کې؟ هغه ورته وی د الله حبیبه زما عمل دا دی چې زه کله بیا اوداسه شم نو سمدستي بیا اودس کوم، زه چرته بیا اودسه نه ګرځم، دا مې د ژوند یو وظیفه ګرځولې. نبی علیه السلام ورته یو ما دې د دې په وجه په جنت کې د خپو آواز واورېد، ستا د پیزار آواز مې واورېد. ځان له سودا کوو خو د آخرت سودا کوو، فکر کوو خو د آخرت فکر کوو. یوازې په دنیا سر ته نه رسو، دنیا کې بجون کو خو ځان له د آخرت فکر شروع کو، لږ د آخرت فکر من شو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد